صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مونږه د الله تعالی د پاره چې کوم صفات ثابت صفات سلبیه دي نو پای کې مونږ وی ولا یجری علیه زمان چې په الله تعالی باندې زمانہ نه راځي ځکه چې زمانہ دا مخلوق ده او بل چې زمانہ د کوم څه زوم دی نه کی تا مقدار او حرکت او دار رضی الله پاک د دینه پاک دی. بیا مشایخ چې کومي ترجمه کړې وي او کم د دې الفاظو تشریح کړي وا نو هغه وړې رضیات قوی نه دي ځکه چې دوی چې په کومه طریقه باندې معنی کړي کبدي کې تعویل وکړل شي نو بیا الله تعالی لپاره ثابت دي شي دا هغه چې عارض اوي ته چې دغه بقا ممتنع وي نو که چرته د سي عارض راشي چې بقا دای ممتنع نه وي نو بیا بل الله پاک لپاره عارض ثابت شي او دغه شانتي او چې جوهر دي ته چې هغه نور سونه جوړوي نو که چرته د جوهر دا معنی دا واخلي نو بیا الله پاک لپاره جوهر او جسم مرشه چې نن دا ثابت دي شي نو بدی باندې اسلامي عقاید چې دین دا به کمزور شي او کم کسان چې توان لګي او دای کې په دې دین کې خبرې راو باسي ناغو ته به کولا میدان ملو شي لپاره ودن سبق کې دا وایي کنه چې دا الله تعالی لپاره چې کوم صفات ثابت کړی دي لکه الله پاک لپاره دا علم ثابت کړی دی جو جهل دي منفي کړی دی دا شان د الله پاک لپاره دا قدرت ثابت کړی دی جو غیر قدرت لنده دا منفي کړی دی یا د الله پاک د لپاره څومره صفات ته کمال چي نو دا موږ ثابت کړی دي او څومره صفات سلبیه چي او صفات د نقصان چي دا د الله پاک نه منفي کړل نو ګوره یو علم دی یو جهل دی علم دی واغستو جهل دی پرې خو دو ویږي دغه شان دی یو خدي یو بد نو خواله دی واغستو بدواله دی پرې خو دو یعنی صفات د کمال دی واغسل او صفات د نقصان دی پرې خودل او چې صفات الله پاک د لپاره ثابته او سره الله پاک د پنفیګه نو دا چې تخاص کړي الله پاک د لپاره د دې لپاره به مخصص او مرجح پکاروي سبا پکاروي مخصص او مرجح یعنی تخصیص باندې پکاروي چې هغه ته ترجیح ورکې نو الله پاک تخصیص تا او ترجیح تا دا احتیاج پکې راغی او دا مخکې دا ویلو چې الله پاک څخه محتاج نه دی هغه پوه شو به باندې ها ایسه صفات څومره صفات د کمال دي ته الله پاک لپاره مثبتو او صفات د نقصان الله پاک نه منفیکو نو صفات ټول یو شان دي نو چې صفات الله پاک لپاره ثابته او سړي منفیکه نو دی ثابتول لپاره او مخصص او مرجح پکاروي نو الله پاک احتیاج لازميږي واښو به معنی نو داغه نه جواب داره چې ګوره څومره هم دا صفات ته الله پاک دي دا الله پاک لپاره ثابت دي صفات د کمال الله پاک لپاره ثابت دي ادا کوم نه ثابتو خدا محدثات دا ممکنات دا څومره کائنات دي دا به خبره باندې دا گواه دي او د دې نه دا پته لګي چې یو دسي ذات شته چې هغه د صفات کمال ورته حاصل دي چې هغه دا ټول نظام او دا ټول کائنات خپل هر څه باندې برابر چینده ساتي او څومره چې صفات د نقصان دي نو خپل د الله پاک نه منزه دی راغینه هغه ته موږ نه منفي کړی او چې کله انسانان او کله خلک دی دنیا ته ګوري د ممکناتو ته ګوري د معتداسو ته ګوري نو خپل باندې چې د صفات د الله پاک لپاره ثابت دي نو موږ نه ثابت کړی بلکې د مخکې نه دا صفات د نقصان د الله پاک نه منفي شي دي هغه پوه شو به من دغه خبرو کوي او بخلاف مثل العلم والقدره دي بخلاف د مثل د علم او د قدرت نه چې الله پاک د علم حاصل له جال ورته نه حاصل قدرت کو حاصل له غیر قدرت نه حاصل فانها صفات الكمال واذا صفات د کمال دا دغه اعتراض نه جواب د اعتراض بل اول د الله د خپل باندې وکي چې صفات د الله پاک لپاره ثابت کړل او سړي د الله پاک نه منفي کړل نو کوم چې ثابت کړل لري لپاره د تخصیص ضرورت ته لري لپاره د ترجیح ضرورت ته او دا احتیاج لازمي دی الله پاک لپاره لکه پوه شو به معنی چې جهل او موت او عجز د الله پاک د منفي کړل نو د دې لپاره ترجیح شته نو تدل المحدثات على ثبوتها وای موږ دا نه ثابتو بلکې دا محدثات دلالت کوي په ثبوت ته معنی محدثات ممکنات سچ موږ تاسو تخکاری او سچ نه ښکاری په دنیا کې د الله پاک د مسوچ سي دا محدثات دي نو دا ټول محدثات په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا ټول صفات د کمال د الله پاک لپاره ثابت دي وازدادها صفات نقصانین او د هغه ازداد چې کم دي یعنی د صفات کمال چې کم هغه ازداد دي صفات نقصان لا دلاله لها على ثبوتها دای په ثبوت باندې هیڅ دلالت نشته
لکه پوه شو به معنی وتدید انا اقوى لانها تمسكات دا مکه پرون سبق کې لا على ما ذهب اليه المشايخ دا دلله د دین وګوره دغه ورډې شي کړل لا على ما ذهب اليه المشايخ دا شو لیدل او على ثبوت هذا غډې شو لیدو على ثبوت د دې مطلب دا دی چې دا د هغه ځای نه واغله دې پوری دا جمله معترضه ده د دې ورستو تعلق لانها تمسكات ضعيفه د دې تعلق د دې سره دی ولا على ما ذهب الى المشايخ وې د دې صفات سلبيه هغه معنی نه دي کم چې تلي دی هغه د مشايخ ولی لانها تمسكات ضعيفه زکه دا تمسكات دلائل ضعيفه دي توهن عقائد الطالبين د طالب علمانو عقاید کمزوري کوي دا وتوسع مجال الطاعين او د تعال لګونکو د میدان وسیع کوي زعما منهم د بای چې د دعا ګمان جوړونه ان تلك المطالب العاليه چې دا غړ غړ مطلبونه او دا غړ غړ دلیلونه مبنيه على امثال هذه الشبهه الواهيه چې دا مبني دي په مثال د دې کمزوري شبهه باندې لکه پوښتنه به باندې نندا دا مکه سره دي چې را دا مشایخ چې کوم معنی لري بیان کړی دي نه هغه صحیح لري ولې نه دي صحیح دا وی وجه بیان کړی چې انها تمسكات ضعيفه وځو چې کوم معنی بیان کړی وي نو په مېس کې په جمله معترضه په تور معنی هغه ذکر کړی چې هغه د عرض دا معنی ذکر کړو د جوهر دا معنی ذکر کړو د جسم دا معنی ذکر کړو لکه پوه شو به معنی واحتج المخالف بالنصوص الظاهره د دې ځای نه دا خبره کوي چې کوم چې مخالفین دي یعنی مجسمه او دا نور خلق چې کوم دي مشبهه هغه د الله پاک لپاره صفت د جهات هم ثابتې د الله پاک لپاره جسم هم ثابتې د ای لپاره صورت هم ثابتې او د ای لپاره احتیاج هم ثابتې او د ځان لپاره دلایل عقلیه او نقلیه بیان کړی دي دلایل عقلی دا بیانې کړه چې و چې کوم موجود څه نه فرض کو و موجود څه نه فرض کو نو دا به د دوه حالونو خالی وي یا بل ځوان د یو بل سره متصل وي ځوان سره متصل ده یو بل سره به یوځي وي یو به حلول کړي په بل کې کم څه چې حلول کړي هغه ته حال وي او بس چې کړه نه ته محل وي نیا بس زونه دی یو عالم دی او یو الله دی الله دی دا د وسونه موږ فرض کړو نیا به د وسونو په یو بل کې ته وی چې حلول به کړی یا به یو سره متصل وي یا منفصل وي نو چې متصل وي کنه نیا به د الله حال وي او د عالم به محل وي او یا به الله محل وي او عالم محل وي او دا ځوان خبره غلطی دي نو دا خبره ضروري ده چې دا دوه موجود څه به یو بل منفصل وي چې کله د ځوان یو بل منفصل شي کله چې دوه څه یو بل شي منفصل شنو مطلب دا دی چې دا باندې د یو بل سره دغه نه کوي د یو بل سره یو ځای چې نه دي نو چې کوم د یو څه د باندې د یو بل نه دغه شي منفصل شي او دا یو به یو طرف دی بل طرف دی یو به یو طرف دی بل به صحیح بل طرف ته وي نو د دې لپاره به جهاد ثابت شي سبا ثابت شي جهاد به ثابت شي او چې جهاد ثابت کو او هغه لپاره تحیز هم ثابت کو او جهاد چې د کم څه د لپاره وي تحیز چې د کم څه د لپاره وي هغه جسم یا د جسم سوي نو الله پاک د لپاره جسم دی لکه پوه شو به باندې دو موجود څه دي یا ودان یو بل سره یو ځای یا یو بل جدای د ګلاس ته او اوبدي ودان یو بل سره متصل دي کنه نو جهاد پکې نشته دی پوه شو یا بل تاسو د یو بل منفصل وي لکه دا کاغذ دی او دا پنسل دی یو بل منفصل دي کنه جدا دي نو کائنات کې چې دوه سيزونه یې په موجودونه یا بل یو بل سره متصل وي یا به منفصل وي چې متصل وي یو به حال وي بل به محل وي لکه دا او بچلن دا حال له او دا ګلاس سره سره محل پوه شئ او یا بل یو بل جدا وي چې جدا نه دا دغه پنسل دی طرف ته نه او کاغذ دی طرف ته جهات ټول ثابت کړه نو دغه شان دي ته عالم هم موجود دی او الله تعالی موجود دی کنه نو خو الله خو نه عالم کې الله نه حال کې نشو نه معلوم کې نشي ځکه چې بیا واغه خپل په حلول کې احتیاج ته لازمي نو خامخا دا ومني چې الله او عالم دی ومن لسدي منفصل دي ځکه دا موجودات دي کنه نو چې منفصل دي نو سوال ثابت شو جهاد ولا ثابت شو او جهاد چې سره پاره نه لپاره سي جسمي د حیز جسمي او یاغه حصہ د جسمي واښو به معنی نو دا مخالفین چې کوم دي د الله پاک د لپاره جسم په دې صورت باندې ثابت دي
او جهاد د الله پاک لپاره ثابتي تحيز د الله پاک لپاره ثابتي او جسم د الله پاک لپاره ثابتي پوه شو به معنی او دلیل نقلی د ځان لپاره سوی لوي يد الله فوق ايديهم لا الله لاسته نیت خو د جسمي نو جسمي نه نیت کم ځای راغی نو د الله پاک لپاره یت ده او الرحمن على العرش استوى او اليه يصعد الكلم الطيب الله پاک د اوچت کلمې پاکي کلمې جنن دا کیږي دا ټول دلایل د دې نه دي دا کوي چیرې د الله پاک د لپاره جسم ثابت دی د الله پاک د لپاره جهاد ثابت دی جهاد ورته بار د الله پاک خو اليه يصعد الكلم الطيب وای کنه پوه شو به معنی نو جواب دی کنه چې دلته ضروري دای چل کړه محسوس ته غیر محسوس باندې قیاس کړه دا څه څه چې په دنیا کې دا محسوس دي او الله تعالی غیر محسوس دی نو محسوس بغیر محسوس باندې نشي راکړي الګه پوه شو به معنی او بل لا کنه چې دا سوزونه ټول دي دا شاهد دی الله تعالی غایب دی زموږ نظرونه نو قیاس الغایب علی الشاهد دا صحیح نه دی او دویم دا دی چې لکه پدې کې متقدمین علما کرام فرمایي چې بس دا کوم آیتونه چې دي سړي چې دا غي نه دا معلومیږي چې ظاهري معلومه نه موږ معلوم یو لیکن دا غي نه دا ما د الله پاک لپاره صفات د جسم یا نور څه ثابتيږي نو هغه وي وما يعلم تاويله الا الله چې غریب نور څوک نه پويږي بلکې صرف څوک پويږي الله به پويږي او هغه وي چې دینه الله پاک سو مراد ده امن نبی موږ پای باندې سره وړل ایمان نه وړل امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ متأخرین علماء کرام فرمای چې وما يعلم تاويله الا الله هو الراسخون في العلم چې په دې باندې الله پويږي او راسخون في العلم به هم پويږي په دې باندې دې څه مطلب ده هغه پوه شئ او چې امن نبی موږ ایمان نه وړل اوس وګورئ واحتج المخالف او دلیل نیولره مخالفینو بالنصوص الظاهره بنصوص ظاهره سره في الجهه والجسميه والصوره والجوارح فثابتولو کې د الله پاک د لپاره جهت او د الله پاک د لپاره جسمیت او صورت او جوارح او بان او دلیل دا نه پاره دا وي بان كل موجودين فرضا چې دوا موجودونه فرض کړي شي لابد خامخ ضروري ده ان يكون احدهما متصلا بالاخر چې دواړه بل یو بل سره سوي متصل به مماثل له مسکون کې به یو بل لره تچکون کې به یو بل لره او منفصلا عنه یا منفصل به درینه د چې منفصل وي نو مباينا في الجهه دا مباين به درینه په جهات کې وي والله تعالی ليس حالا ولا محل للعلم نو الله تعالی متصل نشي کېږي دا چې هغه نه حال جوړې دي نه محل جوړې دي د عالم لپاره نو فيكون مباينا للعالم في جهه نو دا بخامخه مباين وي د عالم نه په جهت کې وي چې په جهت کې نو فتحيز نو دا څه تحيز د الله په ثابت شو چې د تحيز ثابت شو نو د تحيز د جسمي سيكون جسما د جسم چې الله په ثابت شو او جزء جسم مصورا متناهيا او یا به جزء د جسم وي چې هغه مصور وي او متناهي وي الګه پوه شو به باندې پوه شو والجواب جواب سره ان ذلك وهم محض چې دا کم چې دا کړه لګاندا اسی وهم نه وهم وحكم على غير المحسوس باحكام المحسوس او بل دا چې غیر محسوس لري حکم ورکړل په محسوس باندې الله تعالی غیر محسوس ته دار څه دا محسوس دي نو محسوس دي په محسوس غیر محسوس دي په محسوس کې راوځي بلو والادله القطعيه قائمه على التنزيهات دلائل قطعيه دا ثابت دي قائم دي په دې باندې چې الله پاک دې هر سره منزه دي پاک دي فيجب واجب دي ان يفوض علم النصوص چې حواله کړل شي وسپارل شي علم د نصوص الله تعالی ته علامه هو دأب السلف لکه څنګه چې دا طریقه د سلف صالحین ده اثارا للطريق الاسلم د پاره چې ترجیح ورکړي شي هغه بهتري طریقې ده او یو اولو یا تعویل کړي کېږي لري بتاویلات صحیحه فصحیح انداز سره علامه اختار المتاخرون لکه څنګه چې متاخرین لري دا کړل لکه عام کم متقدمین خلک دي نو خدا وای چې لکه د دې په معنا باندې الله پاک کوله او موږ د دې په ستې د مطلب دی پای باندې موږ ایمان نه وړل او الله اعلم بمراده او کوم چې متاخرین علما کرام دي ناغه د دې خپل معنی بیان کړی دي د دې لپاره چې داخله په ذهن کې نور خبره را نشي علامه اختار او اول بتاویلات یا په دې کې تعبیر کولېږي صحیح تعبیر علامه اختار المتاخرون چې متاخرین هغه ورکړي دي دفعا د پاره د دفقولو لمطاعن الجاهلین د جاهلانو خلقو هغه تانه
د جاهلانو خلکو د مبتدعين خلکو د بدعتيانو خلکو هغه تعنی د فکولو لپاره دا هغه اعتراض د فکولو لپاره متأخرین علما کرامو د دې مطلبونه ذکر کړی دي وجذبا لغضب غیر القاصرین او لپاره د راقودلو د کمزور مسلمانانو هغه مټي سلوک لسبیل الاحکم د پاره دی چې لاړ شي دا په بهتره او په محکمه طریقه باندې په لار باندې مطلب دا چې دی متأخرین علما کرامو د دې الفاظ د کم آیتونه چې متشابهات دي د ای معنی او مطلبونه ذکر کړی دي چې د مضبوط د کمزوري مسلمانانو هغه مټي مضبوط شي او په بهترین طریقه باندې راشي او کوم چې جاهلان خلق دي چې داغو د اعتراضات او جوابونه شي هغه پوه شو به باندې نو دا مخالفینو د الله پاک د لپاره جسم او د الله پاک د لپاره جهاد چې ثابت کړي نو دا صحیح نه دی پوه شو دا سبق کې موږ دا خبره وکړه دوه خبره وکړلې یو خبره خدا وکړه چې د الله پاک د لپاره کوم صفات ثابت کړي دي او بعض دې منفي کړي دي نو ثابتولو د لپاره لکه ترجیح پکار ده او الله پاک احتیاط نه پاک دی او ترجیح او تخصیص طرف ته الله پاک احتیاط راغی نه دا موږ ثابت کړي بلکې دا کائنات او دا څومره محدثات ممکنات دي دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د الله پاک سره څوک شریک نشته دی الله پاک لپاره دا صفات کمال ثابت دي او څومره صفات د نقصان دي د الله پاک د دې منزه دي او بیا په منځ کې خبره وکړه چې دا د متأخرین او د مشایخ دا خبره ولې کمزوري ده او بیا چې کوم مخالفین د الله پاک لپاره جسم جهاد ثابتای او د الله پاک لپاره تحیز ثابتای نو دا وی دلیل وي چې یو دلایل عقلیه او دلایل نقلیه وي عقلی دلیل او چې رد وسونه موجود سيزونه دي یا به یو بل سره متصل وي یا منفصل وي که متصل وي یو به حال او بل محل وي دا خبره ضروري ده او که منفصل وي یو به یو طرف ته بل طرف ته وي نو یو عالم دی یو الله دی دوانه موجود دي دوانه متصل نشي کېږي ځکه بیا به الله پاک د لپاره حال یا محل شي او حال او محل الله پاک نشي کېږي ځکه حال په خپل محل کې دا محتاج احتیاج پکې راځي واښو به دی نو خامخا دا منه چې الله عالم دی بل منفصل دي چې جدا جدا دي نو الله پاک د بار جهاد ثابت کو چې جهاد ثابت کو تحیز ثابت شو تحیز ثابت شو جسم ثابت شو نو وای چې دا خبره ده غلطه ده چې دا ته محسوس په غیر محسوس باندې د قیاس کې او غائب په شاهد باندې قیاس کې او دا خبره صحیح نه او دلایل نقلیه لاغین لکا او دا خبره چې کوم دي دا د دلایل قطعیه او خلاف دي هغه آیتونه چې ذکر کړی دي دا غینا قدیم علماء کرام چې الله پاک پرې باندې پوهه او پرې کې خاموشي ده او کوم چې متأخرین علماء کرام دا پرې کې تعبیر کړه یاد بشي واړه